الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده وأشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ومحبوبنا ومحبوب ربنا وأتقانا وأعلانا وأجلانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نون والقلم وما يسطرون ما أنت بنعمة ربك بمجنون وقال النبي صلى الله عليه وسلم آدم ومن دونه تحت لوائي لا فخر لي وقال أحد من السالكين ما إن مدحت محمدا بمقالتي ولكن مدحت مقالتي بمحمد. عزتمند مسلمانانو، موږ څو میاشتې د نبی پاک صلی الله علیه وسلم جون مبارک ذکر کو. سو حالات د مکی دور، سو حالات د مدنی دور، سو د نبی علیہ السلام د اخلاق متعلق، سو د نبی علیہ السلام عادت کریمه، سو د نبی علیہ السلام معاملات، د نبی علیہ السلام عبادات، د نبی علیہ السلام دعوت و تبلیغ، جهاد و قتال، د نبی علیہ السلام د کور دنه زندگی، د نبی علیہ السلام د کور نه بهر زندگی، سلام د دوستانو سر رویه، د نبی علیہ السلام د دشمنانو سر رویه، بیا د کوم سيزونو د کم چا چې د نبی علیہ السلام سره نسبت راتلو داغي سره لګ لګ وضاحت هغه شوی. نن بیان کې مونږ داغه داسې اجمالی خلاصه ذکر کول غواړو. ځکه چې کله یو اجمالی خاکزین کې نو بیا غو تفصیل هغه سړی هغه ته پاسانه ورتلیم شي او ذهن کې هم پاسانه کینی. د نبی علیہ الصلوۃ والسلام زندگی هغه تفصیلات او که انسان ټول عمر بیانې نو نشي بیانولې. بلکې یو تقریر کې دا خبرم ذکر شوی و چې کله قرآن کریم کې د آیات مبارکه نازل شو ان الله وملائکته یصلون علی النبی
یا ایها الذین آمنوا صلوا علیه وسلموا تسلیما. دا آیات مبارکه چې نازل شو د نبی علیہ السلام شان پکې ذکر دی. د الله رب العزت د طرف نه یو حکم هم دی، ان الله وملائکته یصلون علی النبی. یقینا الله پاک ملائکه علیہ السلام یصلون علی النبی، په نبی علیہ السلام باندې درود پاک ویا. نبی علیہ السلام هغه شخصیت ګور الله ور باندې درود ویا. بیا د الله ر درود ویلو خپل مطلبونه دي ښه. اې دا مونږ چې څنګه درود وایو نو داسې الله درود وایي نه. الله رب العزت د درود ویلو مقصد د الله ر طرف نه نزول د رحمتونو. نورم ګڼ مطلبونه استادان بیان کړي. ملائکه علیهم السلام درود ویا. نو یا ایو الذین آمنو، نو ای ایمان والو، صلو نو تاسو درود وایه. الله ای مومنانو ګوره زه درود وایم، زما ملائک درود وای، نو دا درود تاسو مو وایه. دا د نبی اسلام لوی شان دی. بس کړه نو دا آیت مبارکه چې نازل شو، صحابه کرام خو په دې مطلب په دې په الفاظ باندې پوهېده. د دې مطلب د دې درود دا څنګه طریقې سره مونږ وایو دا تپوس سره دي. صحابه کرام د نبی علیہ السلام نه تپوس کوي. امام بخاری رحمت الله علیه حدیث ذکر کړی دی. پورا صحابه تپوس کوي. نه مونږ کې مصیبت ده تپوس نه کوو کنه. خاص تپوس کول پکاري. وره تپوس کول نیم علمي. د بیمار د پاره شفام دا تپوس کول دي. او قرآن کریم کې الله تبارک وتعالی صحابه کرامو چې کوم تپوسونه کړي دي الله پاک قرآن کې ذکر کړي دي. یسألونک عن الانفال، یسألونک عن الیتاما، یسألونک عن المحیض. ګڼ مقاماتو کې صحابه کرامو تپوسونه شوي د نبی علیہ السلام نه هغه الله پاک ذکر کړي. یو تپوس کول به طور اعتراض نو شریعت ممنوع ګرځي. ښه یو د ځان پوه کولو لپاره تپوسی یو تنګولو لپاره تپوسو نه. نو په قرآن رد کړي لکه هغه موسی علیہ السلام نه تپوسونه کېدو چې ارین الله جهرا، مونږ ته الله سامړه راوښایه، مونږ ته الله ښکاره راوښایه چې الله وینو که نه بیا به په ایمان راو. دا مې تپوس کړی چې نه شریعت منع کړی دا تپوسونو نه، د بې ضرورته تپوسونو نه. نو ګوره صحابه کرامو تپوس کوو او نن مونږ تپوس نه کوو. مونږ ځان سره حساب وکړو چې مونږ نن دا څونه تپوسونه کوو. کله کله زمونږ جماعتونه غیر آباد شي، یعنی داسې جید عالم دین پکې راشي، د قرآن و سنت مفسر بیان کوونکی راشي، دا سودا نه خرڅېږي. که یو ځای کې دکان شلته ما ملګري ته ویم دکان پابندۍ سره نه کوي، نو اکثر بیا ملګري سودا نه اړي، نو ټماټر هم څښا شي، نو پیاز هم څښا شي، نو په دالو مسورو کې چینجي وشي، نو به دکان ختم شي که نه. نو د عالم دکانداري څه ده، د امام دکانداري څه ده چې موږ دا عوام خلک ورسره کینو. استاد محترم سیم د سره شته، دا هم ګوره یاد ساتل پکار دي. ښه زموږ معاشره کې کله کله دا مصیبت وي، تبلیغ والا ملګري یو عجیبه خبره کوي مشران چې عالم سره د ملاقات د آداب و مذاکره کوي. هغې تبلیغ ټول اصول دي. ښه موږ الحمدلله په بیانونو درسونو کې دا وخت په وخت باندې تفصیل سره بیانو. اگر چې ډېر خلک کو قرآن نه خلک منع کوي، دي خلکو خوا ته مه تبلیغ نه مني، خو چې کوم ملګري کینې هغوی به دې خو ستا نه ښه مني. ښه ډېر قرآن نه بیانوي، ځان لګیا یې سړیه. تبلیغ والا مشران یو مذاکره کوي، علماء سره د ملاقات مذاکره.
لومبي بعد عالم وخت معلومه چې کم ټیم دی فارغ دی اسنه هغه ټیم د آرام دی هغه ټیم د مطالعه دی هغه ټیم د نورو اذکار او وظایف او معمولات دی او تا هغه ټیم راځي نو ټیم معلوم کا نو بیا دا په مخامخ باندې په ادب سره خپل راتل الله مقصد پیش کا چې زرا غلی نه یو مسله راته پیښ شوې ده ویدا مسله بیانوم نو کو سره توای یا بیا دې سټیم راشما څونه خون دی ورم ادب دارنګي د ضرورت نه سیوا خبرې نه کول څنګه د علماء ټیمونه ډېر مصروف وي څنګه معاشره کې سر ملګری وي چې ما خو پاسمان کته یو خپل ته لار کې راکې ښه نو تپوس کول پکاري د علماء نه نو د علماء دکانداری څه ده چې مونږ او تاسو ای سره لګناست کو یره دا مسله څنګه ده جدا موږ په کوم خبرو ما تیږي مال خدا پدې کې شرم نه دی پکار د استاد دکانداری بچلیږي نن یو چا تاسو کړي سبا بل چا تاسو کړي یره جتا پرون آیت ویلو کې مو تفصیل کړو چې په نیم پوښیو دا را دوبه وضاحت وکا امام صاحب بخوشاله عالم بخوشاله دا استاد دکانداری ده اکنه موږ یاره بس همه مت چړو مو استاد نور څه خوږه یې کاوه الله اکبر کیرا نو صحابه کرامو د نبی رسول الله تاسو نه کړی نو صحابه کرام راغلی نبی رسول الله نه تاسو کوي اې دا الله رسول الله مونږ ته غره سلام طریقه را معلومه ده هو کیف الصلاه علیک الصلاه دا درود بسنګ وایي د صحابه د رسول سلام زندگی موږ د پاره یو نمونه ده زه چاره پر نمونه نیم ښه که زه چاته يم چې خلک راځي زما تابعداریو کې دا غلطه خبره ده ها به زه درته يم چې د الله او د الله د رسول منه مزما منه مزما د استاد منه مزما د پیر منه مزما د شیخ منه حضرت د الله او د الله د رسول منه نو کله خبره غلطی راته وې چې بس دا نه کوی او کنه ذاته موږ زما استاد نه پويږي څه ولې زما د سپینې جامع او سپین پټکی او زما پیر صاحب دی ولې هغه نه پويږي ولې هغه په غلطه دی څه دا خبره نشوه زه درته ایماندار او د الله منه د الله د رسول منه مزما منه مزما استاد منه مزما پیر منه که زما استاد او زما پیر د الله او د الله د رسول منه نو بیا صحیح ده پسانه خبره ده دغه د پریشانه خو نشته نو ګوره صحابه کرام تپوس کیا اے د الله رسوله کیف الصلاه علیک یا صلات بسنګ وایو ښا نن خلکو مختلف قسمه درودونه جوړ کړي کنه نبی علیہ السلام تو فرمایل قولوا اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد دا درود او تعلیم کو دا درود جنازه کې ویل پکاري احادیث مبارک او کی کتاب الجنائز کې دا درود ذکر دی نبی سلام دا درود ورکور تعلیم کو چې درود وای نو دا درود وای ها یو میډین پاکستان درودی کنه ها ځان درودونه وی پلان کیس برګروانو نو خوب کې خولی دنو دا درود ورته تعلیم شه وګوره افسوس پدې فکار دی چې ډیر مسلمانان د بزرګانو په خوبونو باندې مطمئن دي او د قران او سنت د الله او د الله د رسول په خبر نه مطمئن دا د افسوس خبره ده کم کلمات چې قران او سنت کې ثابت دي نو پاغي نه مطمئن او د ځان خپل صدورخي مرخه جوړ کړي پای مطمئني دا یو ځان ته عنوان دی د نبی سلام د شان متعلق خبره مکولا چې الله پاک وي زم درود ما ملائکم درود وای نو مؤمنانو تاسو هم درود وای نو صحابه کرام ته پوښ کی اے د الله درود بسنګ وایو نبی رسول سلام ول درود ورو خدا لیکي یو سوال لذي
الله یا ایها الذین آمنوا صلوا ایمان والو درود وایي دلته چې موږ درود اللهم صل نو یا الله ته درود وایا څه مطلب شو لکه الله موږ ته مؤمنانو منځو کې موږ یا الله ته منځو کا زين ته یو سوال لري هله سوچ کوي الله یا ایها الذین آمنوا صلوا تاسو درود وایي ته موږ اللهم صل استادان ذکر کوي علامه نیلوی شاه صاحب رحمۃ اللہ علیہ ما استاد محترم او د مفتی کفایت الله رحمت الله علیه شاګرد او د مولانا حسین علی الوانی رحمت الله علیه شاګرد او حسین علی الوانی رحمت الله علیه گنگوہی صاحب شاګرد نو زما او د رشید احمد گنگوہی رحمت الله علیه په میس کې دوه واسطې دي یو د نیلوی شاه صاحب رحمت الله علیه یو د حسین علی الوانی رحمت الله علیه او رشید احمد گنگوہی رحمت الله علیه د کابینې دیوبند استاد دی نور خلق واسطه ورته رسیږي نو 15 واسطو سره گنگوہی صاحب ته چا دلته سبق ویلې نو غیدا بل استاد سبق ویلې نو هغه د شیخ عبدالحق حقانی دا کوړه خټک والا شیخ الحدیث رحمت الله علیه نه سبق ویلې نو مولانا عبدالحق رحمت الله علیه مدنی صاحب نه سبق ویلې نو هغه شیخ الاسلام حسین احمدی مدنی رحمت الله علیه ادا شیخ الهند نه سبق ویلې نو شیخ الهند د قاسم نانو توی نه سبق ویلې بیا ورو گنگوہی صاحب او ما قرآن ذکرې د نیلوی شاه صاحب رحمت الله علیه نه هغه د حسین علی الوانی نه هغه د گنگوہی صاحب نه دا د الله پاک فضل کرم نو زموږ د دیوبند سره دوه نږدې واسطه ده او قاری محمد طیب رحمت الله علیه کلی دیوبندیت نوم د اتباع د قرآن او د سنت دی ګوره ښه دیوبندیت نوم د بدعات او د رسمونو رواجونو نه دی بعض خلک د دیوبند په نوم باندې رسمونه رواجونه خېټه پالي والله مانه لوی شاه صاحب رحمت الله علیه فرمای دې کې د انسان غ عاجزی د الله تا د نبی علیہ السلام شان په نبی علیہ السلام درود رب زغو په پیغمبر علیہ السلام باندې بد څنګه درود وایما اخو ډېر لوی شان والا نبی اللهم صل نو یا الله تفیوایا بس خو هغه شان نشم ویلې لا يمكن الصنع كما كان حقه بعدس خدا بوجتو یہ قصہ مختصر زما عزت مندو نبی علیہ السلام شان خو دای تفصیل خو مونږه سو میاشتې کې کړو نن زموږ ځاو دای لګ غونټه سمری او خلاصہ مخه تراشی نبی علیہ السلام د ګل پرز پمیاش د ربیع الاول کې چې هغه کال ته عام الفیل وی په هغه کال کې ابرها په خانقاه باندې د حمله اراده کړې و اتیان را روان کړیو عام الفیل دا میاش د اپریل و 571 عیسوی د نبی علیہ السلام د پیدایش نه سو میاشتې مخکې د نبی علیہ السلام وال محترم عبد الله او وفات نه خپل پلاری نه دی لیدلې ښه دارنګ دا نکره طرف عبدالمطلب د طرف نه نوم محمد کې خو دې شو او والده ماجده امنه دا غیر طرف نه نوم احمد کې خو دې شو نبی علیہ السلام کی دنیا تراغ ابتدائی پہ دابو لحوین زوا سویبا ای والا پہ ورکلیو او دغه ابو لحب ته چې چازیر راوړه چې به یاره دې شوی دی دک وینځغه آزاد کړه خوشاله باندې خو ایمان پکې نو چې ایمان پکې نو دغه خوشحالي څه پکار نه راغلی دارنګي دا خو لومبني کال د پیدایش د نبی علیہ الصلوۃ والسلام او داغي تفصیلی هغه ناشنا کارونه هغه ذکر شوی بیا د ولادت په څلورم کال باندې د نبی علیہ السلام اپریشن شوی شق صدر د سینې د نبی علیہ السلام سری شوی و
دا زلی وته په آب زمزم باندې وي ښه دې کې علما یو بل نقطه ذکر کوي چې د زمزم د اوبه د جنت د اوبو نم قیمتي دي زمزم د اوبه دا ځکه چې د نبی علیہ الصلوۃ والسلام سینې د پر ویل جنت وبراغوخته وي کنه په زمزم یو لخه ا د زمزم د اوبه د مونږ ډیر خلک لګي ما ته اصلي وبراوړه نه که په یو غټ ډرام کې یو ګټو بچا چوری د زمزم باندې کې د زمزم اثر استا بای سیاست دانان وای وای مونږ د زمزم اوبلې باټري کې چک کې د دې مالیکول جداو نور اوبو مالیکول جداو بیا مو لګي غون توبه په ډیر اوبو کې د زمزم واچولې نو چې بیا مو لې باټري ته ور مخامخ کوم هغه مالیکول د زمزم د خالص وغه د ټول اوبو بیا او حدیث مبارکاو کې د زمزم د اوبو فضایل لاغلي غزان ته یو خپل عنوان دی د علیه الصلاۃ والسلام زړه هغه راوېستلی شو هغه وینځلی شو بیا ولا هغه ځای باندې ترتیب سره کېښودلی شو او دا واقعه بعضې علما ذکر کړي دا څو کرته د نبي سلام سره دا ترتیب شوی دی یو په دې ورکوټوالي کې شوی دی دارنګې چې کله حلیمه سره په دغه زمانه کې یو د 12 کالو په عمر کې وایي شوی دی دارنګې چې کله نبوت ورته ملاوېدو نو هغه وخت کې د نبی اسلام لوینځلی شوی دی راایستلی و د معراج په موقع باندې مو وایي بل اقوال پکې ګڼ دي بیا په شپږم کال د نبی اسلام د پیدایش باندې مور کره تللی وه نبی اسلام ځان سره بوتلی و نیکیانو کره د شپږو کالو ماشوم و سره دی د آمنه سره خپل بچی روان دی مقام ابوا کې آمنه بیبي بیماره شوه ولته وفات شو ولته دفن شوه نبی علیہ السلام مخکې نه یتیمو یسیرم شو بې موره بې پلاره دارنګې په کال باندې ابوطالب دغه په تربیت کې رالو پاتم کال نبی اسلام چې دا تو کال شو نیکه وفات شو ابو طالب دغه تربیت شروع کو دا د نبی علیہ السلام بچپن دی 12 کال د نبی علیہ السلام د پیدایش شو ابو طالب ځان سره تجارتی سفر باندې بوتلو شام ته او بیا ناشنا حالات د نبی علیہ السلام لیدلی شو بیا 14 کال باندې یو جګړه شوه چې ته حرب الفجار وای نبی علیہ السلام پای کې شرکت نو کړي په 14 کال د نبی علیہ السلام د پیدایش معاهده چې تحلف الفضول وای او د تفصيلات تیر شوی هغه معاهده شوی و په کې نبی علیہ السلام شرکت نبی علیہ السلام عمر چې کله 20 کال شو نو خدیجه رضی الله عنها هغه خپل غلام ورسره ک تجارتی قافلې سره شام ته ولېګ پدې کې هغه غلام د نبی علیہ السلام معاملہ اغستل خرڅول د ارسو د دې ډېر متاثر شو ډېر ګټم به ملو شو واپس چې کله رااله نو سوره بعد حضرت خدیجه نبی رحم د نکاح پیغام ورکړ نبی علیہ الصلوۃ والسلام قبول ک او دغه وخت کې د خدیجه عمر 40 سالو د نبی اسلام عمر 25 سالو د سلويختو کالو کونډه سره نبی علیہ السلام نکاح وکا دارنګي په 15 کال د نبی علیہ السلام باندې د بیت الله تعمیر کېدو په دریم ځل باندې د حجر اسود باندې تناظر اعلی یوې دا بزګدم بلوې دا بزګدم ټولو قبیلو مشران موجودو
بس بیا دا فیصله وشو چې سبا څوک سار د وخت راغی نو دا حجر اسود باغه دغه ځای کې سیټ کړي. د الله شان او نبی علیہ السلام په دغه ورځ د ټولو نه مخکې راغی. نور خلک هم راجمع شو. نبی علیہ الصلوۃ والسلام څه کوي؟ نبی علیہ السلام یو صادر وغوړاوه، صادر یې وغوړاو، حجر اسود یې پکې کېښودو، وایي د قبیله مشران راشي دا ګوډونه ونیسئ ټول ښه. نبی اسلام جوړ راوستو ښه، ټول نه راوستو، ټول راوستونکي د خطرناک خلک چې دلته په منبر او په محراب او درس او بیان کې هم چې دغه مولوي صاحب نه ګورې ځان ساتئ، هغه بل مولوي صاحب نه ګورې ځان ساتئ، وګوره دوکه مو نه کړي، ګوړه کې زخر در نه کړي، تاسو نه پوهېږئ کیده د خرابه نه کړي. د یو کس به خو به ذهن دغه نه منفي جوړ شي که نه، نو دا ما لکه ښه کار وکړو، دا ما کم قسمته خوب کړو. اوس که دغلته یو مولوي صاحب درس ته او بیان ته راځي، زه چاته یم چې ګورې لړ نه شی وته، دا ته خو ما وکنستو، دغه سړی ما د دین نه محروم نه کو یار. ډېر غلط سوچ دی، غلط ذهن سازي ده. نبی علیہ السلام جوړ راوستو، ټولو ته یې ونیسئ، او چې کله حجر اسود د کېښودو هغه ځای رایي ته یې اوس ته یې خوښې. نبي اسلام په خپلو مبارکو لاسو حجر اسود پیټ کړو. دغه وخت کې د نبی اسلام عمر 35 و. دارنګې کله د نبی علیہ الصلوۃ والسلام عمر 39 سال ته ورسېده، دا دونه خلکو سره او د معاملات او اخلاقیات او دا رهایش او اوسېدل د خلکو پړه کې د نبی علیہ السلام سره وجیبه مینه، د خلکو پړه کې په نبی اسلام یو زبردست اعتماد، امانتونه ورسره کې او ډېر ناشنا اخلاق ولته، भरपूर एतमाद, सादिक गणलो, अमीन गणलो چې کله دا نبی علیہ السلام زندگی د سلوختم کال شروع شو. بخاری شریف لومبني حدیث کې راځي چې د نبی علیہ السلام خلوت نشینه سره مینه پیدا شو، تنهایی گوشه نشینی. داغه د پاره به نبی علیہ الصلوۃ والسلام کان یخلو بغار حرا، نبی اسلام بغار حرا تطلو، الته هم نشینی کوله، خلوت نشینی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام یو ورځ غار حرا کیو، پدې کې جبرئیل امین راغی، الله رب العزت ورته د نبوت تاج ورپسارو. نبی علیہ الصلوۃ والسلام جبرئیل امین ورته وی اقرا ولولا. پیغمبر خو چې استاد سبق نه ویل، مدرسې ته نه وتلې، د ټولو خلکو ته پته وه، حجاز مقدس ټولو خلکو ته پته وه چې دا سړی چې ډېر رښتونی دی او ډېر زیات بااعتماده انسان دی، ده خو د چا نه سبق نه دی ویلی، خپل نوم قدر نشي لیکلی، یو ټکې ورته نه راځي، پیدایشي امي دی. جبرئیل دی ولولا، پیغمبر وایي ما نه کالستونکی نه یم، زه خو نه شم لوستی. بیا ورته وایي بیا ځان سره راجوخ کو، زور یې ورکړه او اقرا باسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم. پنځه ایتونه دا څلوېښتم کال د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د عمر مبارکو، او بیا نبی علیہ السلام داسې دغې خفیه طریقې سره دعوت او تبلیغ کو، پټ طریقې سره نبی علیہ السلام دغه دعوت او تبلیغ. په دغه دعوت او تبلیغ کې لومبني مسلمانان چې هغې ته اولین صحابه وی، حضرت خدیجة الکبرا رضی الله عنها، ورقا، حضرت علی صاحب، دارنګ ابوبکر، عفیف کندی، طلحه، سعد بن ابي وقاص، او دارنګ خالد بن سعید، عثمان بن عفان، عمار صہیب، عمر بن عنبسہ، زید بن حارثہ رضی الله تعالی عنهم وارضاهم. دغه صحابه اولین دي، دا لومبني مسلمانانو پټ دعوت او تبلیغ سره. بیا دریم کال د نبوت، پدې کې د نبی علیہ السلام چې کوم متبناو زید بن حارثہ، هغه ته الله بچی ورکو، اسامه بن زید
دی بیا تفصیلي واقعات دي دا خو مونږ د یو مختصر نقشه ذکر کوله چې په دریم کال باندې دقه وشو. څلورم کال باندې د نبوت علی الاعلان دعوت د دین شروع شو. فخکاره طریقې سره نو دغه مشرکان هم خخکاره طریقې سره دښمنی شروع کا. خو مخالفت خو تکلیفونه د نبی رسول الله ملګرو ته هغه رسیدا او په دغه څلورم کال د نبوت باندې ابوبکر صدیق ته الله یو بچی ورکا چې غرستو بیا د مسلمانانو مور ګرځي صدیقه بنت صدیق عائشہ رضی الله عنها. دا په څلورم کال د نبوت باندې پیدا شوې ده. په پنځم کال د نبوت باندې جعفر رضی الله عنه هغه مسلمان شو او بیا حبشې ته مسلمانانو هجرت وکړ. حبشې ته مسلمانان لاړل 11 نارینه او 15 زنانه وي. دا یو پیره هجرت وشو. بیا دلته مشرکان ورپسې الته کې لاړ جعفر هم پکې وو او بیا په دویم ځل هجرت کې 86 نارینه او 14 زنانه وي. دا هم حبشې ته هجرت وشو. دلته مکی مشرکانو ډېر تنګول راغستي وو. پراپګانډ الزامونه طعنونه قتل و غارت او ډېر تکلیفونه رسول. او په دغه کال باندې ابو جهل لعین ولګېده. یو صحابیه ده سمیه رضی الله تعالی عنها هغې سره ډېر زیاتې وکړه. یو خپې موله وتړله بله خپې موله وتړله او هغې چې کوم دی نو یو څاروي پورې بله څاروي پورې یو یې په دې طرف روان کړو بله په دې منځ باندې دوه ټوکړې. او دا د مسلمانانو د اسلام لومبنۍ شهیده و سمیه هغه زنانه وخه د دین اسلام د پاره قربان. سمیه ہو گئی ټوکړې کلیجا دې که حمزه کا. دا کیسې نه دي بھئی دین د پاره بس کونډې زوی څه خو بویه که نه وی زه مسلمان هم یم پیغمبر اسلام امتی م یم الله موږ دپاره جنت هم تیار کړی دی. دی خو تاسو تا خو صرف د خپل بال بچ او د خپل ځان فکر کړی. تا نو د دین اسلام دپاره څه خدمت تا د قرآن دپاره څه قرباني وکړه. موږ سره خو 10 منټه قرآن ته د ناستې دپاره نه درې ورځې د تبلیغ د سیروزې دپاره نه موږ به دین دپاره څه وکړو. دا یې نه وروستو بیا د نبي علیه الصلاة والسلام تره حضرت حمزه مسلمان شو په شپږم کال د نبوت باندې او ورسره حضرت عمر رضی الله عنه دا یې نه وروستو بیا مسلمان شو. حضرت حمزه 39 نمبر دی او غالبا عمر صاحب 40 نمبر مسلمان دی. خو بیا قربانۍ دونه دي چې عمر صاحب نمبر ته ځان رسول ویښه قربانو سره. صدیق دا پہلا نمبر عمر دا دوجا نمبر عثمان دا تیجا نمبر علی دا چوتھا نمبر. اور پنجاب کو خلق بیا قواله کوي دما دم مست کلندر. نو دا حضرت عمر رضی الله عنه سلوختم مسلمان دی. هو قربانۍ دونه دي چې اول نمبر ته دویم نمبر ته رسیدلې دي. دغې نه وروستو د نبی علیه السلام د نبوت پاتم کال باندې مشرکینو چې کله تنګول راواغسته نو معجزاتو طلب یې کو. سپوږمۍ نبی علیه السلام په معجزې سره دوه ټوکړې شوې وه. خو بیا هم هغه منکرینو ایمان نه راوړه. نورم د نبی علیه السلام به انشاءالله دا مختصر زندگی ده شاید چې که زندگی و بلې جمعه کې به بیا انشاءالله مکمل کو. الله دې موږ او تاسو ته د عمل کولو توفیق نصیب کړي. ایماندارو ما داسې اشاراتو سره وی چې دکانداري هغه اله چلیږي چې دا غځې خلک دای نه سودا علي چې کله سودا نه علي دکان بند شي. الحمدلله په تاسو باندې الله فضل و کرم کړی دی چې الله پاک دې کلي ته او دې محلې ته د قرآن او سنت عالم دین راوستی دی. چې قرآن زده کې دین ته زده کې فقه ته زده کې دا تاسو دپاره سعادت وي. ورته د نبی علیه الصلاة والسلام مکې مکرمه کې پیدا شو. مکې ولو قدرداني ونه کړه. الله دا هغه دی نه هغه ته مدینې منورې ته لاړه او ډېر داسې علاقې شته هلته لوی لوی شیوخ التفسیر بلکې د دې زمانې ائمه هغه په هغه کلو کې وو خو هغه سره یې قدرداني نه وه. الله ته هلته نه پورته کړو نو بعضې بډبې دې ته بوتله او بعضې بل ځای ته بوتله بل ځای ته یې بوتله. دا ولې هغه خلکو سره قدرداني نه وه. نو دې قدرداني څه د ایماندارو
زمون خو کوشش دی چې یو علاقه کې داسې عالم چې خلکو ته قرآن بیانوي د چا نه پیسې پکې نه غواړي د چا نه هړو مړو مطالبه نه کوي او الحمدلله خلک دی نه زیات عزت کوي د دې قدردانه خلک دی خو زما عزتمنو زمونږ د عالم دین چې دلته میلمه دی نو د دې سوچ هم دی زه په دې خوشحالېږم چې ملګري قرآن ته کښېني دا حدیثو درس ته کښېني دا د خوشحالۍ خبره ده چې بې تنخوا مونږ ته قرآن بیانېږي که نه هغه ټوینکل لړلې سټار دی دپاره مونږ څونه پیسونه ورکوي مونږ ماشومان لیږو که نه څه ورته ښایي ټوینکل لړلې سټار یې که څه د هغې دپاره پیسونه ټیوټر فیس دارنګې بیا د امتحان په ورځو کې د کورس د ختمېدو د یو کتاب فیس 5000 3000 او د الله کتاب راته بار ایماندارو قرآن ته کښېنئ ایماندارو قرآن ته کښېنئ دنیا کې به کامیاب آخرت کې به کامیاب قرآن زده کې دنیا کې کامیاب آخرت کې کامیاب نو بعضې خلک د خلکو نه څیز راوباسي او بعضې خلک خلکو ته ورکول غواړي دا خو علما تاسو له عقیده درکوي تاسو له دین درکوي که زه بل عالمي که هر څوک زموږ ټولو ملګرو ته دا 100% اختیار دی چې کومه خبره کومه ترجمه کومه مسله غلطه کوو نو راته وایه مخامخ چا خبرو باندې به انتهایي خفه کېږو بیا مو زړه نه ازار وځي مخامخ چې راته وایه خوشحالېږو به دعا به راته کوو خو که پوه شي شه دا خو دا چې د ځان سره دا ګوره په وکې دا ګوره دا د ښځو عادت دی نو په دغې به انتهایي خفه کېږو چې کوم کار زموږ غلطي کومه مسله مو غلطوي نو ستاسو د په الله قسم که لوی دی که وړوکی دی که په خپله راته نه شي ویلې ځان سره مولا پیر وستې شی نه هم چې بهی دا کار دی غلط دی دا مسله دی غلطه ده نو دغه د یو بل اصلاح به کوو او د یو بل د خیر خواهی سوچ به کوو الله دې موږ او تاسو د عمل کولو توفیق نصیب کړي اللهم صل علی سیدنا محمد یا حی یا قیوم برحمتک استغفر الله برحمتک یا